بعض مورخین وای چې دا د یعقوب علی السلام هغه بچو کې د دوو زامنو بچی دلته کې راغلیو نو دوی ور سره بیا لاړل دوی پښتانه بیا پښتو به هلته کې ویلا دوی بیا ور سره د دوو زامنو بچیم شول او هغه د لس زامنو بچیم شول او لاړه بخت نصر سره جهاد وکړو او هغه بیا مردار کړ نو بیا د دې پښتنو نه لري پښتنو د دې دوه زامنو نه بیا پښتنو سلسله او چلی دا پښتنو نو بیا د پښتنو ته د پښتانه د کم ځای نه د نوم کې خوده شو بیا چې کله نبی علیہ السلام په زمانه کې خالد ابن عبد الله رضی الله عنه خالد ابن عبد الله رضی الله عنه او د سره او ملګری نور نبی علیہ السلام دی له تشکیل ورکو افغانستان ترال او بیا د خلکو له بیا دغه ورکولو دعوت په ورکولو د مسلمانېدو نو بیا دغه کوه سلیمان تراغلی دي نو چې کم د بنی اسرائیل قبیلو د دوانو قبیلو کم مشر کنه دغه قیس نومو قیس دا قیس د عبرانی ژبې لفظ دی د عبرانی ژبې لفظ نو دا قیس چې دا د پښتنو بیا مشرو د بنی اسرائیلو دا کم دو زامن چې راغلیو کنه نو د دې بیا مشر قیس او قیس دا د بنی اسرائیلو د دې زامنو مشرو په افغانستان کې نو دې قیس ورته وی د اتو صحابه ته خالد ابن عبد الله رضی الله عنه ته وی چې یاره تاسو کوم مشر را لګلی کنه هغه مشر سره به موږ ملاقات کوو یعنی محمد صلی الله علیه وسلم سره موږ ملاقات کول غواړو نو دیم هغه تو صحابه سره پورا قافله لاړه مدینه منوره ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات لا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر خولي خوږی خبرې وشوي او نبی علیہ السلام ورته اسلام پیش کو دی اسلام قبول کو او په اسلام سلام به انتها زیات عشق او محبت شو نو بیا د قیس سره نبی علیہ السلام د نوم د قیس نوم عبد الرشید کې خودو نو د بیا نوم شو قیس دا عبرانی ژبې لفظ دی او عبد الرشید چې قیس عبد الرشید نو دا عبد الرشید چې کنه عبد الرشید نو دا د عربی ژبې لفظ دی نو دا عبد الرشید د عربی ژبې لفظ دی او دا قیس چې دا د عبرانی ژبې لفظ دی او دا عبد الرشید عربی ژبې نو د بیانوم د اول نومو صرف قیس د عبرانی ژبې لفظ دی قیس او بیا نوم شو قیس عبد الرشید رضی الله عنه د خو بیا ایمان راوړو او د پښتنو مشرو او نبی علیہ السلام بیا ورته سو فرمایل نبی علیہ دی چې کله د اسلام سره خپل عشق او محبت ظاهر کو کنه نو بیا ورته نبی علیہ السلام او فرمایل اولئک فتحان الاسلام فتحان الاسلام دا د اسلام فتحان دی فتحان نو زه تاسو اوس پوهیږم خو بیا نبی علیہ السلام د قیس عبد الرشید سره د حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه چې د مدینه منورې په صحابو کې د ټولو نه بهادر صحابیو او د 3000 صحابو سره په یوازې جنگیدلې او ټول قیمه کړي دي او ست تختیدلې دي نو خالد ابن ولید چې هغه ته سیف من سیوف الله لفظ ملو شوی سیف من سیوف الله ٹھیک شو د الله د تورو نه یو تور نوم ورته کې خودلې شو خالد ابن ولید رضی الله عنه خالد ابن ولید رضی الله عنه بیا د خالد ابن ولید رضی الله عنه دی قیس عبد الرشید لخپل لور ورکړه نو ګورئ یاد ساتئ زمونږ پښتانه د مور د طرف نه د خالد ابن ولید رضی الله عنه د لور بچیو ٹھیک شو د خالد ابن ولید رضی الله عنه وسیدي زمونږ د پښتانه او د پلار د طرف نه د حضرت یعقوب علیہ السلام بچی دي چې راکم مستند مورخین دي تاریخ دانان دي اغي د وینا مطابق نو پښتانه یو طرف د یعقوب علیہ السلام اولاد نه راغله یعنی یو طرف نه نیکه چې هغه یعقوب علیہ السلام دی د پلار د طرف نه د پښتنو او د مور د طرف نه د پښتنو نیکه خالد ابن ولید رضی الله عنه دی نو یو په د الله په فرمانبردارۍ کې د یعقوب علیہ السلام د پلار چې قیس عبد الرشید د یعقوب علیہ السلام د طرف نه مونږه پښتانه د پیغمبر اولاد کې رالو او دا خالد ابن ولید رضی الله عنه د لور وا دا غي لور نوم تاریخ دانانو لیکل نو زمونږ د نیا ابي نوم چې د خالد ابن ولید رضی الله عنه چې کوم لور وا دا غي نوم تاریخ دانانو لیکل زما ذهن نه وته جی خدا د قیس عبد الرشید رحمت رضی الله عنه بیا د خالد ابن ولید رضی الله عنه لور سره نکاح شولا التکی بیا واده مو شو نو بیا ورته نبی علیہ السلام او فرمایل اولئک
اولئک فتحان الاسلام، اولئک فتحان الاسلام، اسلام اولئک فتحان الاسلام. اوس دا فتحان وای ستا یاد وساتئ. تاسو به کشتۍ لیدلی، کشتۍ د کشتۍ دا یو تخته چې ده کنه دا په اوبو کې وي او یو تخته داسې راغلی وي، یو تخته داسې راغلی وي. ٹھیک شوه؟ دلته کې بیا دا داسې جوړه شوي کشتۍ. ټیک شوه؟ د کشتۍ د ښکته حصې ته په عربی کې فتحان وای، فتحان. نو نبی علیہ السلام د صحابه ته فرمایل وی اولئک فتحان الاسلام. دا خلک چې دی راکم قیس عبدالرشید رضی الله عنه چې راکم قافله ځان سره وسوه، دی وی د اسلام دا ملاتړ دی، ملاتړ د اسلام ملاتړ دی. دی په اسلام کې غیرتمند خلک دي، په حیا کې غیرتمند دي، په دین کې دا غیرتمند خلک دي، په قرآن او په حدیث کې دی غیرتمند خلک دي، په قرآن او حدیث باندې مضبوط ایمان دی راوړی دی. نو نبی علیہ السلام ورته ویل او فرمایل اولئک فتحان الاسلام، اولئک فتحان الاسلام. دا د اسلام ملاتړ دی، ملاتړ. ٹھیک شو؟ نو دغه نه مراد مونږ د فتحان نه مراد مونږ د ملاتړ واغستو چې دی د اسلام ډیر مضبوطه قیله ده، قیله. نو ګورئ چې د کشتۍ د ښکته حصه لرې کې که نه نو دا کشتۍ بیا ډوبېږي. ٹھیک شوه؟ یا د کشتۍ پر ښکته حصه کې که سوری وشي نو بیا هم دا کشتۍ ته اوبه ځي او دا کشتۍ بیا ډوبېږي. نو د کشتۍ ټول دارومدار په دې ښکته حصه باندې دی، په دې فتحان باندې دی، فتحان. نو نبی علیہ السلام فرمایل چې د اسلام چې دی دا په پښتنو کې ډیر مضبوط ورننوتی دی، دی د دې په زړونو کې دی راسخ شوی دی، راسخ شوی او دی د اسلام مضبوطه قیله ده. نو بیا نبی علیہ السلام نه چې کله دا قیس عبدالرشید رضی الله عنه راووته او واپس افغانستان ته راتلل که نه نو دی به په خپلو کې دا خبرې اترې کولې د فتحان باره کې. نو دی بیا وی زموږ دا پښتانه خو د فات نه فا دې ته اسې پا وی، پا پی ورته وای. ټیک شو؟ زموږ پښتانه اکثر دا فا چې دا غلطه وای، پی وای، پی نه ده بلکې دا فا ده، فا. نو زموږ د پښتنو به بیا د فتحان ته پتخان وی، پتخان. دا بیا دی ورته نوم څه کېښودو په غلطۍ کې دی بیا وی پتخان، پتخان. په دې خا باندې بیا دی زبر ویلو، دلته حالانکه په خا باندې زبر نشته، فتحان دی، فتحان. خو دلته بیا زمونږ د پښتنو به وي پتخان، پتخان. بیا به دی داسې چل کوو چې څه وخت پس وخت تېرېدو نو زمونږ د پښتانه به د افغانستان کې به دی به بیا د پتخان ته پتخانه وي، پتخانه. د نون کې به هسې قلقله کوله نو دا به بیا وي پتخانه، پتخانه، پتخانه بیا وي. نو بیا د دې پتخانه نه پتخانه دا چې کله څه وخت تېر شو نو دی به بیا وي پښتانه. مونږ وایو پښتانه یو، پښتانه، پښتانه. نو بیا دا پښتانه چې دي که نه، پښتانه دا چې بیا کله د اټک طرف ته لاړل او افغانستان د اټک نه واوړېدل که نه نو بیا به دلته کې د پنجابیانو به د پښتانو ته پټان، پټان وی، پټان.